لتسکنو قرآن وی او د زنانه په ذریعه سر ګورې وورا الله په بنده باندې د رزق دروازې کولاوي. دا مه وایه چې زما په رزق کې به تنګي راشي، یو روټۍ به زما کور کې سیوا پخېږي. دا مه وایه. تا باندې کو خوري نو اغم الله دی، او چې ستا کور ته ازواجا دا ښایسته رشته راشي نو چې په هغې باندې م خوري نو هغه خورولو عالم څوک دی؟ ټول وایه څوک دی؟ زور سره څوک دی؟ په تا به م خوري او په هغې باندې به م خوري. دا څوک خوري؟ او ذریعه د څه ده؟ د سکون. د څه ذریعه ده؟ ټول وایه چې څوک پکې شک نه کوي هغه ووایه د څه ذریعه ده؟ سکون، مسکن، سکونت، تسکین. لتسکنو دا الفاظ ولی استعمالیږي چې ښځه هغه ده چې د ښځې په راتلو سره تا ته سکون ملو شي، او کو تا ته سکون نه ملاویږي بیا واوره د ډوډۍ ځوانه چې هغه ښځه نه ده بلکې هغه ځناور دی چې د کمې ښځې په ذریعې سره تا ته سکون ټول وایه. او سکون کله ملاویږي؟ چې کله تو دا واده د سنت په ذریعې سره وکړي الله به سکون ملاویږي. او کو دا د سنت نه هټ کری بیا تا ته سکون ټول وایه سکون. ښځه د څه ذریعه ده؟ د سکون. د مدینې د جانان په کلی کې روانو یو ډیر خوږ ملګری را سره و. یوازې وم، ما ویم چې ځان له ملګری وګورم او د خپل پښتو ژبې وګورم. د پېښور یو ملګری را سره و. وخت به د مینې او محبت تیرې، وخت به د څه تیرې؟ د مینې محبت تیرې. هغه ګیره وه خو لږه لږه وه، مختصر شارټ کول یې ډېره زیات. خو د دې مینې محبت په برکت سره یو پیری استره واغسته روانو واشروم غاړې ته، کپړې بدلولې، غسل یې کو، ځان یې برابرو. نو ما ورته وویم ګورې خبره وکړه. ودرېدو څه وې؟ ما ته به مراد بای وي. یو مراد بای وي څه وې؟ ما ویم ګورې دا ګیره دې غټه شوې ده او ډېر ښکلې ښکاري، ګورې دې ته څه ونه وې؟ په خندا شو. وي نه نه بس څه نه ویم ورته، څه نه ویم ورته. محبت به ورکې، څه به ورکې؟ مینه به ورکې. د ځان نه به شړې نه چې زه خو یاره عالم یم، زه خو ډېر متقي یم، دا بېګیرې دا مونځ نه کوي، بې مونځه دی. نه 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 نه، پیغمبر مونږ ته محبت را کړې. پیغمبر مونږ ته څه را کړي؟ ټول وایه څه را کړي؟ پیغمبر مونږ ته مینه را کړې ده، پیغمبر مونږ ته محبت را کړې ده. ورشه وګوره د مدینې د جانان سر ته چې ودرېږي، یاد وساته ما ته الله د زړه په سترګو سره دا خولې ده چې ما د مدینې د جانان سر تم چې ما ته بوی راغلی، ما ته خوشبوی راغلی، د محبت راغلی ده. د څه راغلی؟ ټول وایه د څه راغلی؟ پیغمبر کس په جماعت کې یو سیټ ته خیر آباد و هغه ټیم کې تقاضې ته کینی، صحابه ور منډې کی. پیغمبر ورته فرمایي اے زما خوږو یارانو صبر وکې، څه وکې؟ څه مه وایه دته. مختصر دا تفصیلی واقعه ده. پیغمبر هغه ته راواز کو، هغه کس ته دیهاتی ته اسلام نه راوړی. پیغمبر ورته راواز کو،
تقاضے ته کم ځای ته ناستو په جمعات کې په کم جمعات کې چې پیغمبر موس پڑھاوي په هغه جمعات کې ګټ کې دیهاتی عربي ناشته صحابه ورمنډه کړه د والو د پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول رکاو کړو سورته مو آئے ورته आवाज کو ځان سره کینو پوهه کو او چې کله پویولو نه بعد اگر روان شو نو به ورته आवाज کو د کېټ نه ویتا سره سورلیشته چې کلی ته روانه وینا ما سره سورلی نشته سورلی ورل ورک کم کس چې په جمعات کې د حاجت لپاره کې ناستو پیغمبر هغه ته سورلی ور کوي پیغمبر هغه ته سور کوي سورلی ور کوي نن زما په ملک پاکستان کې ضرور لاس چتیږي په یو کور کې ضرور گریبان تزي یو وای زتان منم بل وای زتان منم یو وای زستا لیډر نه منم بل وای زستا لیډر نه منم یو وای تو د دې پارټي جماعت سره بل وای تو د دې پارټي جماعت سره او ظالما کلمه دې د چا ویلې دا هغه ته وګوره چې هغه ته صدر اصدر کوي پیغمبر ورته سورلی ورکړه سورلې نه بعد هغه کې ناستو چې کلی ته ورسېدو د لرې نه اوازونه شروع کړو چغې شروع خلک راووتو چې څه چل دی ورله خواله راله وی اے خلکو ما داسې یو کس وکتو ما داسې یو لیډر وکتو چې ما په زندګۍ کې د هغه په شانته اخلاقو والا نه دی کتلی خلکو ورته وی څنګه وی زه په جمعات کې په کم ځای کې چې هغه عبادت کوي هلته د حاجت دپاره کېناستم ما ته راواز کو پمائے د مینې لاس کې خودو د مینې خبرې وکړې او بیا سورلی راکړه خلکو ورته وی مونږ هم بوزا چې دا څوک دی ټول د هغه قبیله خلک کلیوال د پیغمبر خواته رالو او جو ادھر آتا ہے وہ پھر جاتا نہیں جو سر لینے آتے ہیں وہ سر دے کر جاتے ہیں دل د چرالو ټولو کلمه ویلا او ټول مسلمانان ټولو کلمه ویلا او ټولو